والزمايزانو شوق شهادت عشق الهی تمنای جنت دا خود صحابه کرامو پڑھنو کیو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل رواه البخاري ومسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی چې د جنگ احد پورز میدان جنگ کې یو کس راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور فلار دی پتا سو قربان شي. یا رسول الله ارأيت مال خبر اکرکنا ان قتلت فأين انا. یا رسول الله چیزا اس مشرکانو سر جنگ شروع کرما جنگیگم کچرت ز شهید شما نو فأين انا. یا رسول الله زبب یا کم زائک یما مطلب دا افی الجنت ام فی النار. یا رسول الله زب جنت تزما او کب دوزخ تزم اورتا. قال فی الجنة. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورتویل چې ته جهاد کړه جنگي او شهید شکنا ته ډایرک جنت ته ځې. اوس کس چې هغه باندې شوق شهادت دیدار خداوندی تمنای جنت دومره غالب شو چې لاس کې کجوري وي کجوري خوړې. سوچ وکړو چې دا کجوري چې خورم او بیا چباوم خوند ور باندې وم دوی کې خو ډېر ټیم لګي. فألقى تمرات في يده. لاس کې چې کجوري وي خوړې هغه غورځولې کنه. ثم قاتل بیا خپل سینه په جنگ باندې واچوله. د سینې اچولو مطلب دا چې د ځان پروا نه کړه د خدای لار کې جنګېدی میدان احد کې حتی قتل تر دې پورې چې اخر شهید شو. چې لتا سر پسر کان دی سودا چلتا سر پسر کان دی سودا بل بنوی حسما غندی شیدا. نبا ما غندی شیدا وی پا جہان کی نبتا غندی دل برش بل پیدا. زیو نیم درش جہان پتا عاشق دا
کگدا د دې د هر ک سلطان چې داستا د عاشق پتیغ شهید شي د رحمان غاړه بهل شي ادا د رحمان وزړی رنگ وته نظر کړه چې مدام پتا پسې کاندې جړه